نو ایوب علیہ السلام ته الله جل شانه دنیای مال اسباب ورکړیو، دنیای مال دولت ورکړیو، او روغ سے بهترین صحت الله جل شانه ورکړیو، او اهل عیالم الله جل شانه ورکړیو. روایتو کې راځي چې اونونه و اول چې د زامنو او ټول نوجوانانو زامنې بالکل ټول د نوجوانۍ حالت کیو، قوت او طاقت کیو، او الله جل شانه بهترین شکل صورت ورکړو ایوب علیہ السلام ته، او پیغمبري مو ته ورکړه. نو روایت کې راځي الله جل شانه صفات کو د ایوب علیہ السلام د الله عبادت به کو بهترین انداز کی. نو شیطان الله جل شانه ته روایت کې راځي چې شیطان الله جل شانه ته وی چې الله ته دستا زکه دومره چې د صفات به نو ستاسو دومره عبادت او بندگی کوي چې هغه باندې تاسو مر انعامات او احسانات کړی دي، روغ صحت دی ورکړی دی، اهل عیال دی ورکړی دی، مال دولت دی ورکړی دی، دې هیڅ کمه مرته نشته دی. الله جل شانه فرمایل چې د باندې که زه امتحان وکم نو بیا هم زما دغه عبادت او بندگی وکړي. شیطان وی چې بیا به داسې نه وي. الله جل شانه په مال اسباب باندې چې دی هغه باندې بیماری راوستله، دومره چې د مال اسباب غړي بيدیو چې غلامان او غوي بسره اول لوی لوی کندکونه هغه ټول هر څه ختم شو، ا کندکونه ختم شو، او هغه غلامان ختم شو. نو بیا شیطان چې الله جل جلاله وی چې اهل عیالشته نوجوانان بچی دي بیا به مزدورو کې در سبو چې د اوګټي اسه دونه مشکل خبره خو نه ده. نو الله جل شانه هغه اولادم تی واخستو، اهل عیالم تی واخستو، بچی ارسیتی واخست. نو بیا شیطان الله جل شانه وی چې الله اوس دې روغ صحت دی ورکړی دی، بهترین خل شکل صورت دی ورکړی دی، اولاد به مولا نور ورکی او نور او چې د مهنت مزدوری وو کی بیا به دنیا حاصل کی. نو الله جل شانه چې د امتحان کې چې د واجب امتحان پر اوسو بدن کې بیماری چې د الګي درا جزام بیماری چې د الګي درا بدن باندې دانې رو اوخته او بدن داسې چې هغه غټ غټ نه کې مخکې براختی د بدن چې داسې سخاشن چې غټ غټ دانې پیروخیږي. یو د زړه او د جبې نه علاوه ټول بدن چې هغه گیر کو، جبه باندې دغه بیماری نه و، زړه باندې زړه برابر وو او جبه چې د هغه برابر وو چې د الله ذکر به پکاو، نو ټول بدن کې چې دغه بیماری ولګېدله. نو روایتو کې راځي چې د خاندان خلکو مر سره بایکاټ وکړو، بالکل چا ور سره تعلق نه ساتو، بایکاټ ور سره وشو. نو بیا د کور نم جدا کو داس یو ونه و دا غیلان دي چې د الته کې کېنولې شو، څوک به مر لخواله نه راتلم، صرف یو بیبي و چې هغه به ور لخواله راتللم، لیا بنت میشا ابن یوسف د یوسف علیہ السلام لور و. دې چې هغه خدمت وکاو، ډیر زیات خدمت یې کړو، دا به ور راتلله. نور یو روایت کې راځي چې اوه کاله مسلسل د چې د بیماری وکړله، او یو روایت کې راځي اتلس کاله مسلسل بیماری وکړله. دا کوئی په دې بیماری دی دومره یو کاله کې یا اتلس کاله کې د بے صبری یو لفظ هم د جبې نه چې دنه د ادا کړي، مسلسل به د چې صبر کاو د الله شکر به ادا کاو. نو و یو ورځ ورته دی بیبي وی چې ور دومره موده وشول وکاله یا اتلس کاله تیر شو، او دومره موده ته کې چې هغه به بیماری کې تیر کړ، تکلیفونه کې دې تیر کړ، د الله نه سوال وکړه چې الله روغ صحت درکړي. نو ته فرمایل چې مالا الله جل شانو دا 15 شپې یا او یا کاله روغ صحت کې راکړي دي، دایمي په روغ صحت کې تیر کړي دي، بهترین شکل صورت الله را کړو. نو داغه په مقابله کې دا و کاله یا اتلس کاله بیماری رااله، نو دا خو دومره مشکل نه دی، الته می داغه ډیره موده چې د روغ صحت کې تیر کړي دي. مونږ باندې لک چې په صبر په سر درد راشي څومره فریادونه کوو بیا، او څومره چې دی الله جل شانو د ګیله او معنی کوو، او اگر روغ صحت او غچ کم نعمتونه الله راکړي هغه سره نه به هېري چې ما باندې الله چرته انعام کړو، ما باندې الله چرته احسانات کړي دي، هغه سره انعامات او احسانات به هېري.
بس صرف هغه مشکل او فریاد او تکلیف راته یادي. نو ایوب علیہ السلام ورته دغه فرمایل چې الله جل شانه ته څومره چې د روغ صحت را کړو. نو بیا د تکلیف چې کله ډیر شو په دې باندې خو ایوب علیہ السلام صبر کاوه. شیطان برته مسلسل کوشش وکاو چې ست طریقې سره دی چې دی لګ دوکه کی. ایوب علیہ السلام به هم پکا صبر کیو. بیبیم چې دا هغه ډیر ستړي شوستو معنا شو جو دعای کوله چې الله ول روغ صحت ورکی. ځکه وکاله یا اتلس کله دومره خدمت کول چې بالکل خلک بایکاټو کې ودارې دا ډیر ګران کار دی. الته به د رزق چې بندوبسم کاو ځان له رزق پیدا کاو دو خاون له پیدا کاو او دغه خدمت لبم راتله ګران کارو. نو شیطان چې دی یو طبيب او د حکیم په صورت کې را روان دی ته پته و چې دی بیبي دومره خدمت کړي ستړي شوی وي. نو ته پوښتې ته وکړو چرته روانې چرته ځي هغې ته خپل عذر چې به دغه رنګې خاون مې بیمار دی به داسې ډېره موده په بیمارۍ کې تېر کې تکلیف کې دی. نو دوی ته زه خو حکیم یم طبیب یم زه خو چې دی د بیمارانو علاج کوم او وایي چې دغه بیماري خو خاص د دې خو علاج کوم. لکه بعضې اکثر ډاکټري د یو خاص دغه دپاره چې دی هغه مشهوري هلکه پلانکیا ډاکټر ښه علاج کوي پلانکیا ښه علاج کوي. دوی دا خو زه چې دی د دې بهترین علاج کوم. اویل دا خو سم کار دی راشه زما د خاون علاج وکړه. دیو سره روان شو. نو په دې لاره ورته وایي چې ټیک شو زه به ستا د دې خاون علاج وکړم خو بیا دا دی چې ستا نه به خلک تپوس کوي چې دا چا ټیک نو ته به ورته زما دا چې دا ده ټیک کو. اوس دلته کې دا خبره صحت خو څوک ورکوي صحت الله ورکوي. بیماری راولي هم الله او بیماری لرې کوي هم الله. صحت ورکوي الله. نو شیطان دغه ټیم کې د بیبي د دوکه کولو چې د کوشش وکړو چې دې دې ته به وایي چې دا تا ټیک کو زه ستا نه تپوس دغه ټیم کې دته صحت میلاو شي. نو ته به وایې چې زه به ته دا چا ټیک کو دې دا صحت چا ورکو. نو ته به وایې چې دا تا ټیک کو صحت ورله تا ورکو او یا درنه څوک تپوس وکړي نو دغه وایي ده ورله صحت ورکو. چې د ایوب علیه السلام خواله راله نو ایوب علیه السلام بې پوه شو پیغمبر وی تی سو خو سره میلاو نی دغه رنګ یو حکیم طبیب را سره میلاو شو سیوی وی داسې خبرې وکړله. نو ایوب علیه السلام سخت غوسه شو او ته وی فرمایل تا ورته سوي ما ورته وی چې صحیح ده که نه لاړ شې زما د راځه راسه زما د خاون علاج وکړه دا خو معمولي خبر دا خبره به زه وکړم. نو ایوب علیه السلام ورته وفرمایل تا ته پته شته دا څوک وی دا شیطان و او غوسه شو او بیبي ته قسم وخوړ وی زما دې د الله په ځای قسم وي چې ما ته الله صحت راکو نو تا به سل کوړې واما سل چوکې دورې به چې سزا در کوم وام به نو بیا دې ټیم کې به ایوب علیه السلام سوال وکړو الله اوس راته صحت راکې الله. خو دلته به علما ذکر کوي چې دلته بې صبري نه ده کړې فریاد یې نه دی کړی دا دعای کړی د نو په دې وجه دعا کړی چې الله اوس شیطان زما د بیبي د دوکه کولو کوشش وکړو. الله ما خو صبر کړی دی صبر کوم خو اسې نه چې دا لعین دا ظالم له بیبي چې دی چېرته دوکه نه کي هغه په ګناه کې اخته نه کي هغه چې د په شرک کې مبتلا نه کي. نو الله اوس راته صحت راکړي. نو الله چې دعا قبوله کړله او بل ځای به راشي نو ایوب علیه السلام سره دی بیوی چې د ډیر زیات خدمت کړي که مخکې ذکر شو 7 کاله یا 13 کاله دومره خدمت کول دا ګران کار دی. نو احسانات هم ډیرو. نو الله جل شانو ورته طریقه چې د هغه تاویل وښودو چې بیبي ته خو تا قسم خوړی د خپل قسم کې حانس کېږه دروغ کېږه خپل قسم سر ته ورسوه و چې صحت درته میلاو شي نو داسې کار به وکړي نری نری چوکې به راوالې نری نری ډکې چوکې به راوالې تا خو د درو چې دی هغه د سلو درو چې دی قسم خوړلی دی نو نری نری چوکې به راولې که مثال به موږ د جارو ورکو د جارو په شان نری نری چوکې به سل راوالې او دا به په لاس کې چې دی ونیسي او په دې باندې به د بیبي له ګزار ورکړي. خو داسې طریقې سره به ګزار ورکړي چې دا سل کې به چوکې دا ټولې د بیبي د بدن سره ولګي. نو دا دی چې هغې ته به تکلیف هم میلاو نشي ستا قسم به هم په ځای شي ځکه چې ډېر خدمت یې کړی کوستل دورې ورکې زنازات دی کو هغه برداشت نه کي
او د هغې د وجې نه چې دی وفات شي نو الله جل شانه ته ووایي چې دغه شان طریقه به ورسره وکړي چې هغې ته تکلیف هم میلاو نه شي او ستا قسم کې هم ته دروغجن نه شي. نو الله جل شانه دعا قبوله کړه. 7 کاله پس یا 18 کاله پس جبرئیل علیه السلام راغی. روایتو کې راځي، بعضې روایتو کې راځي جبرئیل علیه السلام وله د خپه داسې راوچته کړه د ځمکې له په مزه چې دی راواچوله، او بعضې روایتو ورته ویې فرمایي د خپه اوچته کړه د ځمکې ته راواچوه داسې. نو خپې راواچولې. یو روایت کې راځي یو چینه چې هغه جاري شوله، او یو روایت کې راځي 2 چینې جاري شولې. یوه چینه کې ګرمې اوبه وي او یو کې بهترین ښکلې یخې اوبه وي. جبرئیل علیه السلام ورته وفرمیل دا ګرمې اوبه دې سره غسل وکړه، بدن به چې دی روغ شي، او د تازه اوبو نه اوبه وڅښه نو بدن دننه بدن به چې دی برابر شي. بس دغه ګرمو اوبو نه غسل وکړو بار بدن چې دی بالکل روغ صحیح سالم شو. یخې اوبې وڅښې دننه بدن کې چې کوم جراثیم کوم هغه هم ختم شو، بالکل روغ صحت ورته میلاو شو. داسې یو ډېر